که د چا په ګورده کې کاڼي وي نو پریشانه کیږئ مه د ګردې د کاڼي دپاره درته داسې یو آیات ښیمه چې دا تاسو ووایه انشاءالله په یو هفته کې بس تاسو د ګردې نه کاڼي الله جل شانه وغورځوي د دې آیات په وسیله به هغه کاڼي چې کوم دي ستاسو د ګردې نه بیخي ختم شي بعضې خلک داسې وي چې د هغوی په ګرده کې یو کاڼی وشي نو چې هغه وغورځېږي بیا ورپسې بل را پیدا شي څه وخت پس نو چې هغه هم وغورځېږي هغې پسې بیا بل را پیدا شي یعنې ګردې نه کاڼي نه ختمېږي نو هغه کسان دې هم دا آیات چې کوم دی خپل معمول ساز کړي او دا دی وایي انشاءالله هر قسمه کاڼي وي ستاسو په ګرده کې الله جل شانه به د دې آیات په وسیله باندې ستاسو د ګردې نه په یو طریقې سره غورځوي یو خدا چې د قرآن د ویلو و مونږ تاسو ته ثواب ملاویږي دویمه خبره دا چې زمونږ تاسو کم ضرورت دی یا کوم بیماری کې مونږ تاسو مبتلا یو نو هغه بیماری به الله جل شانه زمونږ تاسو ښه کوي زه لومبی دا خبره کوم چې کله هم تاسو داسې قرآني عمل کوئ نو په پوره یقین سره به کوئ خو پوره اعتماد په الله باندې ساتي چې ان شاء الله الله جل شانه به زما دا کار کوي دا آیات یو مجرب آیات دی ځکه ډیرو خلکو وي او د ډیرو خلکو کاڼي دې سره وغورځېدل الله جل شانه د هغوی کاڼي چې کوم دی ختم کړل بالکل یې ختم اوس چې کوم دی ښه مزیدار صحت کامله الله ورکړی دی نو عمل ډیر آسان عمل دی د هر چا د وس کار دی ځکه چې په انسان باندې تکلیف وي که نه هغه بیا هر څیز کوي نو عمل ډیر آسان دی اول به اعوذ بالله ووایې صرف اعوذ بالله او د هغې نه پس به ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه دا آیات چې کوم دی دا پورا یو آیات دی دا د سورۃ البقره آیات دی او تقریبا د 73 نواله 74 پورې 73 آیات نواله تر 74 آیات پورې دا آیات چې کوم دی دا به تاسو د ورځې 313 مرتبه وایي او بیا به چې کوم دی د هغې نه پس په اوبو باندې شف وکړئ شف چوخ به نه کوئ ښه دا چوخ پکې نشته دی یا شف دی یا کف دی نو تاسو به شف وکړئ ځکه چې الله جل شانه تاسو ته شفای کامله درکړي نو تاسو به د هغې نفس په اوبو باندې شف وکړئ او دا اوبه وڅکئ انشاءالله یو هفته چې دا عمل وکړئ د الله به هم د ګردې نه ټول کاڼي ختم کړي هېڅ دوایې ته هم ضرورت نه راځي بس په الله باندې یقین ساته او دا عمل چې کوم دی خپل معمول ساز کا انشاءالله چې څه قسمه کاڼي وي الله جل شانه به غورځوي ډېر مجرب عمل دی تاسو کې به ډېر خلک داسې وي چې هغه محتاج وي هغوی چې کوم دی دا عمل وکړي انشاءالله الله جل شانه باندې انشاءالله د الله جل شانه نه امید ساتئ چې الله جل شانه به ستاسو ټول کاڼي ختمي والسلام